نو ما ډېر کوشش وکړو، نه ریسکیو والا راتله، نه پولیس والا راتله، ویله به صرف همدا ویله ډي سي او ډي پي او نورو متعلق افسرانو ویله څه ګنټې کې درسي، نیمې ګنټې کې درسي. بس دې دوران کې څه کومه دی ما سره کوم زخمیان هغه هم سره شهیدان شول مو سره، او څه کومه دی هغه څه کوم نور څوره کسان هغه شون. دې دوران کې د کوم خلک دي د اهل علاقه څه کوم بګن دي دوی مو سره هېڅ هیلپ ونه کړو. ورپاسه څه کله موږ ګوډو ته ختلو د بګن څه کله پولیس ګوډو ته مو ختلو نو هغوی پوره خلک و چې و مشران یې و چې و د بګن والا ټول راتلل چا تیږ ګزرونه کول، چا د کومې مو جنازې وي هغوی نه چا چای وړل، چا ونه جیبونه ښکول، چا ونه څه کومه د واسکټ یې هغه ونه لرې کول، چا ګزرونه کول. نو دې دوران کې مو خپله په واز باندې نه و دوراوسه مو پولیس ګوډو ته وختلو مو لاړلو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو ته پاته دی څه بیګا پارچینار نه څه کومه کنوایه تلله او پېښور نه کومه راتلله په وچات مقام باندې هغه باندې څه کومه د دهشتګردو یوه حمله وکړله چې هغه کې ډېر کسان شهیدان شوله. نو هغې کنوایه کې څه کومه دی زه دانشتوري او امام مرګلی آن محمد مو خپله پکې موجود وو. مو دې سړی څه کله تللو نو مو 12 بجې څه کله مو علیزایو ته ورسېدلو. نو علیزایو کې مو ته تقریبا یوه نیمه ګنټه مو هغه ځای کې سټې وکړله، انتظار مو وکړللو څه کنوای به مو ته کله رکوي. تقریبا یوه نیمه ګنټه بعد څه کله مو ته کنوای راکړله نه نو مو سره نه پولیس لاړلو کنوای کې، نه مو سره اف سی لاړلو، نه مو سره آرمي و. دا ټولو څوره هم کنوای نه کې د هغوی ټولو ته پاته دی. هغه سړی کومه کنوای راغله هغه نه هم خبر څه هغه سره و که نه و، خو مو څه کوم دې سړی تللو مو ته صرف 12 ګاډو ته وخېجو هله کنوایي دی. مو څه کله مخکې شولو نو مو سره نه پولیس و، نه مو سره اف سی و، نه مو سره چی و، کوم بګن کوم نترسه چک پوز دا کولا و دې صرف اف سی ولا ویلوړو نه سیانه بس ډایرکټ څه کومه دی پرېدولي بګن بازارنې. بګن بازارنې څه کله مو تیر شولو کله چې مو اوچات ته ورسېدلو نو هغه ځای کې څه کومه دی اول څه کومه دی لنچر راکټ حمله یې وکړله. مو سره بیک کې څه کوم یو فیلډر و هغه باندې وشولو نو هغه فیلډر کې څوره هم کسان و 4 کسان هم هغه ټایم باندې مو سره شهیدان شولو. دا مو په خپلو سترګو باندې ولیدل. او مو سره کوم پلین کوچ کې څه مو و هغه کې مو سره څټ ته ښځې وي، ښځو سره څه کومه دی 3 سره سړي و، نور ټوله څه کومه دي زنانه وي. نو هغې زنانه سره څه کومه دي 3 سره واړې بچی وي چې هغه کې یوه مرزیه نومېدله بېشاري والا هغه هم مو سره شهیده شوله مو سره. نو څه کله مو باندې کله د فایرینګ کله شروع شولو نو د مو ډریور ورسره نو 2-3 نوره پلینکوچونه مو د واپس څه کله هغه واخیستلو چې مو مطلب لیزایو پر هم لاړ شو، بګن نه مو تیر شو، ډایرکټ مو لیزایو ته لاړ شو واپس. څنګه چې مو واپس واخیستله مو مخامخ سټریټ فایر هم مو باندې شروع شولو، بیک کې هم مو شروع و، ارڅلورو پلم څه کومه دی مو باندې کله فایر شروع شولو، مو فایر مانځه شولو. څه کله مو مانځه شولو نو مو پلینکوچونو نه کوش شولو، د ښځې څوره دي دغو ته امام مرګلي څه کومه دی مو کوشش وکړلو. البته ناموس وی مو کورنیوالي وي مو خپل هغه و نو دغو څه کومه دی مو ډایرکټ کوم روډ و دې سره څنګ ته دلته جوړه وه لښتی و لښتي سره جوړه وه نو هغه ځای ته مو ډایرکټ کوزې کړلې. دی مو مرګلی ورته مخکې و زه سر ته وم څه کله مو دا ټوله کوزې کړلې مغه ځای ته. نو هغه نه بعد څه کومه دی مو سره یوه کوم مرضیه وه هغه مو سره مالته شهیده شوله. څنګه چې مو دا پټي ته کوش شولو نو هغه ځای کې څه کومه دی مو باندې فایرینګ ما پټۍ باندې ډېر زیات شولو. نو مو سره مغه ځای کې یو مرضیه څه کومه دی هغه مو سره شهیده شوله. او ورسه مو سره بل تن هغه شهید شو، یوه زنانه مو سره په مټ ولېږدل هغه مو سره زخمي شوله. دې دوران کې څه کومه دی ما په خپله بذات یهود ما انجمن سره کنټیکټ کې وم، بیا کوم کنټرول دی پارچینار ډي سي دي سره هم باقاعده دې پورې چې ما سره کوم ډي سي دی د کورمي جیدالله هغه هم سره په کنفرنس باندې یو ډي پي او یا کورمي والا او متعلقه نور افسرانو ریسکول هغوی ما ته بار وړاندویله چې تاسو پوه نه څېږئ، ما ورته بار ویله چې ما سره زخمیان دي، ما ته څه کومه دی ریسکیو زه رانه شي، زر تاسو رانه شي یا پولیس رانه شي د زخمیان څه کومه دي دا شهیدان کېږي. هغه به دا ویله چې سادي نه دې ووته نیمې ګنټې کې دې رسېږي، ګنټې کې دې رسېږي، ټلیفون بیا نه کټولو بس دا دې دیر هغه ریمو باندې شلینګ شروع هغوی به ذات خود خپله اورېدلو. نو دې دوران کې تقریبا یوه ګنټه ووتله، یوې ګنټې نه بعد څه کله بګن کوم سکول و هغوی چټۍ کله وشي نو هغه بچي څه کله سکولونه واپس روان شول خپلو کورونو ته. څه کله دا روډ باندې تېرېدل، څه کله د مو شهدای څه کله ولیدل نو هغه بچي څه کومه دی ټوی شوري شروع کړل. نو ما خپل مرګلي ته ویله څه ته وایسه دا څه کومه دی که پولیس راغلو چوک راغلو څه ټوی شروع کړي دا کله ویله دوی ویله څه سکولو والا وړکي دي. ما دې ته ویله د ښځو ټولو ته وایه څه راڅوی بهر راوځي اندا مکا دی څه دا سکولو والا وړکي دي دغو سره وځو ماټه فایرینګ څه کومه دی څه کله سکولو والا وړکي بچي څه کله په روډ باندې روان شولو نو فایرینګ هغه ټایم باندې بان شولو. نو څه کله مو څه کله روان شولو نو دې دوران کې څه کومه دی 2 ګاډي صرف پولیس راغلو، نه آرمي وه نه اپس هېڅ ګیا نه وه. 2 ګاډي پولیس پیکاپ یې راغلل، یو سه بندربند و بندربند څه کومه هغه یې سایډ ته ودرولو او نور څه کومه دي 2 پولیس کوم ګاډي و 2 پیکاپ یې وي هغه د موتې چې تاسو خپل پلینکوچونو ته وخېجو نو هغه کې داسې ګاډي داسې پلینکوچونه و چې هغوی ریو یا ټایر هغه چې و مات و چا ټایرونه پنچر و چا څه و. نو دې دوران کې څه کومه دی مو څه پولیس ګاډو ته وختلو، څه خپل ګاډو ته وختلو، څه جنازې زخمیان ماسې ایښې وه د جنازې نه څه کومه دی سړک ټول ډاک و. نو څه کله مو وختلو نو مو بګن
چک پوسټ اول بوتللو څه بګن چک پوسټ بوتللو ما هلته مالته ورته سوال سره کولو څه خدای ته هغه کې زخمیان دي ما سره خپله زخمیان راسره پرته وو ما ورته وویل څه زخمیان دي هغه مړ کېږي ما ټایم باندې څه کله زه راختلم یا ما ټایم باندې موږ سره روډ کې زخمیان وتړپېدل چې کومه د ما ټایم باندې شهیدان شوله نو ما ډېر کوشش وکړو نه ریسکیو والا راتله نه پولیس راتله ویله به صرف همدا ویله ډي سي او ډي پي او نورو متعلق افسرانو ویله څه ګنټې کې درسي نیمې ګنټې کې درسي بس دې دوران کې څه کومه دی ما سره کوم زخمیان وو هغه ما سره شهیدان شول مو سره او څه کومه دی هغه څه کوم نوره څوره کسان هغه شون دې دوران کې د کوم خلک دي د اهل علاقه څه کوم بګن دي دوی مو سره هېڅ هیلپ ونه کړو ورپاسه څه کله موږ ګوډو ته ختلو د بګن څه کله پولیس ګوډو ته موږ ختلو نو هغوی پوره خلک و چې وو مشران یې و چې وو د بګن والا ټول ورتلل چو تیږ ګزرونه کول چو د کومې مو جنازې وي هغوی نه چو چی وړل چو نه جیبونه کول چو نه څه کومه دې واسکټ یې هغه ونه لرې کول چو ګزرونه کول نو دې دوران کې مو خپله په واز باندې نه دروس مو پولیس ګوډو ته وختلو مو لړلو هغه نه بعد ریسک کړو څه شپې پورې بیا څه کومه جنازې راوبسلې او زخمیان یې راوبسل اکثر داسې زخمیان و چې هغه مثلا بچېدل څه کا کوشش ما ټایم باندې ریسکیو راغلی وی ما ټایم باندې پولیس راغلی وی نو هغه به بچي وو حالان کې په ټایم باندې رانغلل ګنټه بعد څه کومه دی راغلل موږ ګنټه پټیو کې پراته وو مو صرف ځانونه باش کړل نو هغه نه بعد څه کله راغللو پولیس نو هغه نه بعد بس بیا دا څه کومه واقعه وه موږ بوتللو بګن چک پوسټ سره مالته یې به یې کېنولو هغه نه بعد بیا څه کومه دی مو خیره سه بیا لیزاوي کې یې ویر کړلو شکریه